نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مازیګر مونځ په مسجد نبوي کې وکړو او 10,000 صحابه کرام د ځان سره مرګري کړو او زه چې زو مکه مکرمه باندې حمله کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بیبیانو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دوه بیبیانې ملګری وي ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ او میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دوړه بیبیانی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په دې سفر کې وي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام جحفی ته ورسید ذوالحلیفہ نو الته سره حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ میلو شو چې د خپل کور سامان په ساو باندې بار کړی دی او خپل بچی ور سرم دی او کور والا ور سرم ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل عباس تر چرته رواني ورته د الله پاک پیغمبره زه درتلم مدینه منورې ته ما هجرت کو زه خو تاسو پسې در رواني مته خو دې خو را رواني نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل خپل اهل او عیال او سامان چې کم دی دا مدینه منورې ته ولېږه او ته زمونږ سره ملګری شې مونږ په مکه باندې حمله کوو نو ته زمونږ سره جهاد له روان شه نو عباس رضی الله تعالی عنہ د دغه ځای نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملګری شو اصل کې عباس رضی الله تعالی عنہ مخکې مسلمان شوی و دنه مخکې مسلمانو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وی زم مدینه منورې ته هجرت کوم درځم خو نبی علیہ السلام به منکو عباس ته مرزا ته مکه کې پادشاه خپل اسلام پټ د خلکو نه وساته دې د پاره چې موږ ته د مکه د خلکو خبر راکړي ته موږ پسې مرزا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عباس رضی الله تعالی عنہ د مقام جحفی نزان سره مرګره کوی عزت زموږ مرګره شچزو بیا مخکې تلو بل مقام دی چاغه ته مقام ابوا ویل شي چې انت کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل صحابه کرامو سره ورسېدو نو انت سره یو درې تن نور مرګ میلو شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو ابو سفیان دا ابو سفیان نه دا بل ابو سفیان دی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تر زوی دی ابو سفیان ابن حارث دا د نبی علیہ السلام د تر زوی دی نو یو ابو سفیان دویم عبد الله بن امیہ دا دوتنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په مقام ابوا کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دا دوتنه میلو شو یو ابو سفیان او دویم عبد الله ابن امیہ ما درته دا بل ابو سفیان دی دا د نبی علیہ السلام د تر زوی دی ابو سفیان ابن حارث د حارث زوی دی او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضاعی ورو مو د ابو سفیان رضاعی ورو ځکه نبی علیہ السلام د حلیمی بی په خوړ دیو کنه او د ابو سفیان هم د حلیمی بی په خوړ دیو نو دا دواړه رضاعی ورو مو د نبی علیہ السلام د تر زوی مو رضاعی ورو مو او دا د نبی علیہ السلام د وړوکوال ډیر سخت ملګری وو داسې ملګری وو چې نبی علیہ السلام بچرته ونه د بور سره وو داسې کله بری وړوکوال کې مرګتیا وي د الکانو کنه نو دې ملګری وو د تر زامنو مو ملګری مو چې چرته به نبی علیہ السلام ولته سره د ابو سفیان خامخا موجود داسې مرګتیا و ډیر یو بل باندې مین وو خو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیغمبري داو کړه کنه نو د ټول سخت دشمنی د ابو سفیان شو او داسې دشمن شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د نبی علیہ السلام خلاف اشعار به جوړول بیا او دمه به راوستي او هغه به ګډولي خلکو ته به وی چې تاسو دی پیغمبر راځي زه درته داغه نه خپل مجلس لګوم زه درته داغه نه خپل یو مجلس لګوم دی نو ولې راځي چې هغه خواله زي دومره د نبی علیہ السلام سخت دشمنو یا هغه چې د وړوکوالي ملګری او چې نبی اسلام د پیغمبر دا وکړه بیا هغه چې د ټولو سخت بدترین دشمنی دی شو د نبی علیہ السلام پس پکاوي کې به اشعار ویلو او حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ به دل جواب ورکړو د نبی علیہ السلام د طرفنا دا بل چې عبد الله بن امیہ دا نبی علیہ السلام د خپل د ترور زوی د عاتکی زوی و د عاتکه بنت عبد المطلب د نبی علیہ السلام ترور و د پلار د طرفنا د پلار د طرف نه چې کومه د نبی علیہ السلام ترور دا غي زوی عبد الله بن امیہ نو دا د نبی علیہ السلام د خپل سکه ترور زوی و
خو دیم د نبی علیہ السلام ډیر سخت دشمن و. یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اسلام دعوت ورکو، نو دی عبد الله بن امیہ ورته سوي اتما ته د اسلام دعوت راکړه چې زه پیغمبر یم. نبی علیہ السلام او زه الله رښتینی پیغمبر را لېږلم. دی عبد الله بن امیہ ورته وی کنه وی کو ته چرته اسمان ته وخېږه، زه درته ګورم چې ته اسمان ته روان یې او اسمان کې یو سوره وشو ته په هغې کې ننوځې او د هغې طرفه در سره فرښتې ملګري او تا یو خط راغستی د الله د طرف نه او په هغې کې الله لیکلي چې دا زما پیغمبر دی، بیا دې نه منم. دا دومره بیا د نبي علیه السلام سخت دشمن شو، دومره سخت دشمن شو. نو په مقام ابوا کې دا دواړه د نبي علیه السلام سره میلاو شو. چې دې میلاو شو صحابه کرام ورته تپوس وکړه که تاسو چېرته ځئ؟ وایي موږ خو مدینې منورې ته در روان وو، په نبي علیه السلام باندې ایمان مو راوړو. صحابه کرام راله نبی علیہ الصلوۃ والسلام له زیر ورکو د الله پاک پیغمبره ستا د وړوکوالي غدوس ابو سفیان او ستا د خپل ترور زوی عبد الله بن امیہ هغه دواړه مسلمانېږي، اجازه ته ورکړه چې راشي کلمه ورته ووایي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زما مخې له مه راولئ، زما مخې له مه راولئ. صحابه کرام حیران شو، د الله پاک پیغمبر ته خو د دوی لپاره ډېرې دعاګانې غوښتې، ته خو به په دوی پسې ډېر زیات خفه وې او دعا به دې غوښته چې الله یو مې د وړوکوالي ملګری دی، یو مې د ترور زوی دی، الله ته مسلمانان کا او اوس چې هغه مسلمانېږي ته ترې مه خاړئ. نبي علیه السلام فرمایل بس ما خواله مه راولئ، دوی ما ته ډېر تکلیف راکړی دی، دوی ما ته ډېر زیات تکلیف راکړی، زما خواله مه راولئ. هر صحابي به راته خوشحالېده به په نبي علیه السلام به یې زیری کو چې د الله پاک پیغمبر ستا د وړوکوالي دوست ابو سفیان او ستا د ترور زوی عبد الله بن امیہ مسلمانی کی رای ولو. د نبی علیہ السلام طرف به جواب میلو شو مخوالی مراوله، مخوالی مراوله. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ام سلمہ رضی الله تعالی عنها په دې سفر کې دی هغه ته وویل وی ته زموږ لږ سفارش وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کنه. نو ام سلمہ رضی الله تعالی عنها راله نبی علیہ الصلوۃ والسلام لبا وی د الله پاک پیغمبره ستا د نبوت او ستا د خو اخلاقو نه خو پردې خلک محرومه نه دي، دا یو دی د وړوکوالي دوست دی او بل دی د ترور زوی دی، به ستا د اخلاقو نه څنګه محرومه ځي؟ د الله پاک پیغمبره اجازه ته ورکړه چې راشي چې ایمان راوړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ام سلمہ ډېر تکلیف یې راکړی دې دواړو ډېر تکلیف راکړی. یو زما په سپکاوي کې اشعار جوړولو او دې بل ته ما خبره وکړه د ایمان، نو ته ماله داسې جواب راکړو چې کو د الله د طرف نه سره فرښتې راشي او ماله د الله د طرف نه خط راوړي بیا دې نه منم. داسې جواب د ماله راکړی دی. دوی رالو علي رضی الله ام سلمہ رضی الله تعالی سپارش کوي د الله پاک پیغمبر زما امید دی چې دا به ستا نه محرومه نه پاتې کېږي، زما امید دی چې ته به دوی محرومه کوې نه. دلته کې دوی دواړه راله علي رضی الله تعالی عنه لره. علي رضی الله تعالی دوی دواړو ته وویل زه درته یوه طریقه ښیم، زه درته یوه طریقه ښیم کېدای شي نبي علیه السلام تاسو معاف کړي. څنګه داسې وکړئ که نه چې تاسو لاړ شئ چاته وایئ ما او ډایرکټ د نبی علیه السلام مخې ته ودرېږئ، په خپله ورشئ چاته وایئ ما او چې د نبی علیه السلام مخې ته ودرېږئ که نه نو دا آیات په ووایئ تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. دا آیت وایي سوره یوسف آیت مبارکه دی چې کله د یوسف علیه السلام ورونه راله یوسف علیه السلام ته ودرېدل او ویې پېژندل چې دا خو زموږ ورور دی او موږ کوهي ته ورته وکړی و او الله د هغه نه څه جوړ کړی دی؟ بادشاه او پیغمبر یې جوړ کړی دی، د ملک بادشاه دی، اوس موږ خو کوهي ته ورته وکړی و. نو ورور یې ویل تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قسم په الله الله ته په موږ باندې غوره کړی، موږ خطا کوو، ته الله غوره کړی په موږ باندې، موږ نه خطایي شوې ده. ویلاړ شئ د نبي علیه السلام وړاندې مبارک وړاندې ودرېږئ د نبي علیه السلام او د آیت مبارکه تاسو ووایئ. ابو سفیان چې څنګه راغی نبی علیه السلام ته مخامخ ودرېد که نه دا آیت یې وي تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قسم په الله د الله پاکه پیغمبره الله ته په موږ غوره کړي خو موږ خطاکارو موږ نه پوهېدو. چې کله دا آیت یې ولوستو نبی علیہ السلام ته ورته څنګه وکتل، نبی علیہ السلام ولې جواب ورکو لا تثریب علیکم اليوم، په تاسو هیڅ ملامتیا نشته دی، یغفر الله لکم وهو ارحم الراحمین، الله به تاسو ته بخښنه وکړي، الله ډېر رحم کوونکی دی. زه تاسو مسلمانان شوئ. ګوره نبی علیہ السلام به چې څوک ورته مخامخ راغی بیا به نبی علیہ السلام مخ مبارک نه شو ټینګولی ورته. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل لا تثریب علیکم اليوم، په تاسو هیڅ ملامتیا نشته دی، خیر دی به ما ته خو هر څه ویلي ما معاف کړي. بیا
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل الاسلام یخدم ما کان قبله تاسو چې مخکې ما سره څه کړي دي اسلام هغه اساس تاسو ختم کړو هغه اساس تاسو ختم شو د اسلام د وجه نه هغه ټول ګناهونه درته الله معاف کړو دی ابو سفیان بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدح کې اشعار ویل په مدح کې به اشعار ویل او دی به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخامخ نه راتو نبی علیہ السلام نه به څنګه ته ګرځیدو او حالانکه نبی علیہ السلام بوله د جنت زیری ورکول اے ابو سفیان اے زما د وړوکوالي مرګریا اے زما رضایر ته خو جنتی نبی علیہ السلام بوله د جنتی زیری ورکو خدای به شرمېدو په خپل کړو باندې دوم رستو مانو او دا رنګي عبد الله ابن ابي اميه دغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چرته دې په ځوان کې هم د نبی علیہ السلام ته بار بیا دي کتلی چې کوم ځکه به نبی رسول الله د صلی الله او خطه قتل د خپل ملامتیا د وجه د نبی رسول الله ته ببر بیان وکړي به هر حال لار کې ورسره دین میلو شو د دواړه ملګری د دواړه صحابه کرام ابو سفیان او عبد الله بن ابي اميه د مسلمانان شو د نبی رسول الله والسلام سره روان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو د رمضان مبارک میاشو پر لسم رمضان دی روان شو د نبی علیہ السلام او د صحابه کرام روجه خو چې یو ځای ته ورسېدل نو په نبی علیہ السلام باندې په خپل هم او په د صحابه کرامو باندې هغه روجه ډیره ګرانه شوه ځکه یو ګرمي وه دویم جهاد ته روانو نو کمزورتیا هم په بدن کې راتله نو چې نبی علیہ السلام وکتل چې زما صحابه کرام د روجې د وجې نه کمزوري کېږي نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وفرمایل روجه ماته کړئ روجه تاسو څه کوي ما ته کوي ځکه حدیث مبارک کې راځي لیس من البر الصيام في السفر دا نیکی نه ده چې ته په سفر کې روجه ونیسي دا نیکی نه ده چې ته په سفر کې ونیسي روجه ونیسي نو نبی علیہ السلام صحابه کرام ته فرمایل په خپل روجه ما ته کړه صحابه کرام ته فرمایل تاسو روجه څه کوي ما ته کوي ځکه jihad لرواني کمزوري کېږي روجه نبی علیہ السلام په صحابه کرام څه کړله ما ته کړله د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې کو سفر د مشقت وي تکلیف والا سفر وي نو پای کې ته روجه خوړی شي بیا چې کله کوجه شي د هغې به سره وګرځئ قضا به راوګرځئ خو که چېرته سفر د آرام وي لکه نن سبا کنډیشن والا بسونه دي جهازونه دي هېڅ تکلیف پکې نه نو که سفر د راحت وي بیا روجه نیول بهتر دي غوره دي وجه دا ده چې د روجې مبارک چې کم فضایل دي دا په نورو میاشتو کې بیا نشته ځکه چې د رمضان مبارک کم فضایل دي دا په نورو میاشتو کې بیا اگر چې د دې روژې به ته وروسته قضا راوګرځئ خو په رمضان مبارک کې چې د روژې کم ثواب هغه خو نشته دی که نه هغه رحمتونه هغه فضیلتونه خو بیا نشته دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرامو روژه ماته کړله مقام مر الزهران ورته ویلی شي ځکه اوږد سفر دی د مدینې منورې نه چې مکې مکرمې ته ځي الله دې موږ ټول بار بار بوزي ډېر لوی سفر دی نو چې کله مقام مر الزهران ته راورسېدل که نه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل صحابه کرامو ته دلته تاسو پړه واچوئ دلته کې ځکه شپه د دلته آرام کو ماسخوتن ټیم و نو داسې دا تیاره خوره شوه که نه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل د خپلو خیمو سره ورونه بل کړئ اور نه دی اور بل کړئ دا د عربو عادتو چې کوم ځای کې به یې پړاو اچو که نه نو هلته کې به یې د خپلو خیمو سره اور بل کو یو خو پخلی مخلی به هم تیارول ځان لا دویم دا اور به یې ځکه بل کو چې د الوتي برخ وخېږي او خلک یې ویني چې دلته قافله راغلې او قافله پاتې کېږي نو خلک به راغې د هغې سره به یې تجارت وکړو څه به یې په دوی خرڅ کړو څه به یې د دوی نه واغستل داسې تجارتي قافلې به روانې وي نو د اور به یو علامت به د لرې نه به ښکاره شو چې پلانکي ځای کې قافله د خلک به راټول شو نو تجارت پالته کو شو میله به ولګېدله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د خپلو خیمو سره تاسو بل کوئ ورونه بل کوئ دغلته کې مکې والا ته خو پته وه چې موږ د نبی علیہ السلام سره واده خلافي کړې ده او یو ورځ به نبی علیہ السلام په مکه باندې حمله کوي کو ارکله ده خپل ځان خو ورته معلومه و چې موږ بدعهدي کړې ده نو دوی به کله کله د شپې چکر لګو چې یاره د مدینې منورې د طرفه خو خیر دی که نه څه حمله ممله خو نه کېږي نو درې تنه راوتي وو یو ابو سفیان ابن حرب او دیم بودیل بن ورقه او دریم حکیم درې کسانو د مکی سردارانو دوی راوتي باري چکر وو چې یاره د مدینې منورې د طرفه خو خیر دی که نه څه حملې مملې خو به صدغه نه دوی چې وکتل خیمې لګېدلې او ورونه بلیږي دا یو بل نه تپوس کوي
وی بودیله د ابو سفیان د بودیل نه تپوس کې بودیله معلومه کې دخل ته کې چې قافله راغلی ور بلګي خیر خودي نو دا بودیل ورته وی دا د بنو خزاعه یو لخر دی هغه دغه ته تیریږي د بنو خزاعه یو لخر دی په دغه طرف باندې تیریږي ابو سفیان ورته وی بودیله لک د عقل لغکا واخلا بنو خزاعه دومره زیات ته خو د خیمو دی ورونو ته وګوره کنه دومره زیات دي او چې ډېر خلک د ټول ملک د اور نه ډک دي وزه چې لکه تماشا وکړو خو علا ورشو کنه چې لږ ورنږدې شو د نبی علیه السلام صحابه کرامو هغې چوکیداري کوله دا درې واړه ونیول ګرفتار یې کړو چې ونیول بس یو ابو سفیان یې ونیو دویم بودیل بن ورقه او دریم حکیم دا درې واړه ونیولو چې ونیول عباس رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو کنه دلته سره کسان خبرې کوي څوک وي وجنو څوک وي نبی رسول الله خو له بیا دا خبرې ور سره کوي په دې کې دغه تیرېدو عباس رضی الله تعالی عنہ عباس رضی الله تعالی عنہ په خچره باندې سور دی نو چې خبرې واورېدې میره دا خبرې خو د ابو سفیان دي خبرې د چا دي د ابو سفیان وایي پیژندو کنه نو اواز ورته کو نږدې ورغی ای ابو سفیان ابو سفیان منډه کړوي عباس ته دلته وي او زه دلته ما وی وجنی ما بچ کا نو عباس رضی الله عنه فرمایلی ای ابو سفیان قسم په الله کو د بچ کې دوبره لاري خو زما خچر تر اخیج نه یې بچ کېږي زما خچر تر اخیجا بس ابو سفیان منډه کړه د عباس رضی الله عنه سره په خچر سره شاته کېناستو عمر رضی الله عنه چې وکتل چې ابو سفیان دی تو راوي سره منډه کړې منډه و چې دا خو د نبی سلام د ټولو نه سخت دشمن دی ځکه غزوه بدر کې دی او په غزوه احد کې دی او په غزوه خندق کې دی او په ټول جنگونو کې د نبی اسلام خلاف جنگیدل او مشري به کوله عمر رضی الله عنه چې ولیدل چې ابو سفیان لاس راغلی دی او مسلمان شوی هم نه دی توره راواغسته او رامنډې کړې ابو سفیان د عباس رضی الله تعالی ته فرمایي وی عباسه وی دا پوری عمر نه دی روان دی وی قسم په الله زما د مرګ دپاره روان دی زما د مرګ دپاره روان دی جو عباس رضی الله تعالی خچر په منډه کو وز عمر رضی الله پیدلو عباس رضی الله په خچرو دی په منډه اغسته دی نو د شاه علی او عمر आवाज وکړو وی ای عباس قسم په الله لګودري کدا خو د نبی اسلام ډیر سخت دشمن دی زمانه چرته زغلای او کو د نبی اسلام خو له دی بوس بیا زما په لاس ناراضي ځکه چې د مسلمانی دي او نبی اسلام ول پناه ورکي خو د نبی اسلام د رسیدو مخکې لګ مال راکې چې به خپل تور لګ ساړه کما عمر رضی الله عنه منډي وخي عباس هم په منډه اغسته دی دا غیر ازغلی او عمر نه ته منډي حتی در دې چې د نبی اسلام خو له ورسو اذا الله پاک پیغمبره ابو سفیان دی را سره ابو سفیان دی را سره نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ښا ابو سفیان دی او دې کوم ځای استعمال ګرو گرفتار کړي دي استعمال ګرو څه کړي دي گرفتار کړي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو سفیان ته ویل ابو سفیان ایمان راوړه زه درته وسوم ایمان راوړه اگر چې زما ډېر سخت دشمنی اگر چې زما ډېر صحابه کرام ستاسو د لاس شهیدان شوي دي خو اوس درلم دعوت درکوم ایمان راوړه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د زرو کافر قتل کول دا ما ته خوښ نه دي بلکې ما ته خوښ د یو تن مسلمانېدل دي زه دا نه خوښوم چې زر کافر دی قتل شي زه ډېره مینه د دې سره لرم چې یو کافر دی مسلمان شي د دې سره مینه لرم ابو سفیان زه درته وایم چې مسلمان شه ابو سفیان نه مسلمانېدو انکار یې کوم هغه نور دوه ملګري چې کوم ورسره بودیل ابن ورقه او حکیم هغه خو ایمان راوړو خو نبی رسول الله څنګه مخامخ شو کلمه وای مسلمانان شو خود ایمان نه راوړو اوس عمر رضی الله عنه ته سیټ ولاړ تور رسول الله الله پاک پیغمبر دین مسلمانی کو داس موږ بیان راځي زما دي توري په حواله کا زما د توري په حواله کا بار دا خبره کوي عباس رضی الله عنه په عمر رضی الله عنه په سيدي سر راوړو ګرځیدو ته عمر غلی شه استاد قبيله سره بیا بریدانه ولي چې وجنه وای ګوره دا کو کوستان خاندان استاد قبيله سره بیا بریدانه چې وجنه وای خدا زمونږ د قبيله سره د ځکه بار وای چې وجنه وای عمر رضی الله تعالی داسې عباس رضی الله تعالی کتل یا عباس زما پلا خطاب نه دی خطاب وی قسم په الله چې ستا په ایمان د څومره خوشاله شوم کنه په دومره زه د خپل پلار په اسلام هم خوشاله شوی وي
وی چې زه خبر شم چې عباس مسلمان شو ما ته دومره خوشحالي رااله کو خطاب مسلمان شوی زما پلار زه دورونه خوشحالېدم وجه دا ده که نه چې ته د نبي علیه السلام تره او ستا په ایمان باندې نبي علیه السلام ډېر خوشحاله شو نو چې ما وکتل چې د نبي علیه السلام تر مسلمان شو او نبي علیه السلام کوم خوشحالېده که نه وی ما ته خوشحالي ډېره محبوب ده وی زما زړه خو داسې ده نور چې ته راته څه وایي نو هغه راته وایه نو زه دې د دې وجې نه وجنم چې دا زما د قبیلې نه دی زه دې د دې وجې نه وجنم چې دا د نبي علیه السلام ډېر سخت دشمن دی نبی علیه السلام عباس رضی الله تعالی عنه فرمایل یا عباس د خپلې خیمې ته بوځه هلته به شپه وکړي د ابو سفیان ځان سره بوځه هلته به شپه وکړي دا صحابه کرام یې ګورې پرېږدي نه نو ده ځان سره بوځ خپلې خیمې ته نو عباس رضی الله تعالی د ابو سفیان ته دعوت ورکوي وایي ابو سفیان مسلمان شه ټول عمر مو ګټو ته او لوټو ته او بوټو ته سجدې وکړې څه یې راکړو بوتانو ته سجدې وکړو څه خو ته ومنتل مسلمان شاه او تا تم پته چې دا رښتینی پیغمبر دی او زم ما تم پته چې زما د وراره رښتینی پیغمبر دی ولې په ایمان نه راوړي ابو سفیان ورته په جواب کې څه وایي یا عباس ډېره خفته راته ده چې رښتینی پیغمبر دی ښه راته علم دی ولې نه پوهېږم چې رښتینی پیغمبر دی ولې ایمان نه راوړي مړه وایي څنګه ایمان راوړم غیرت راله اجازت نه راکوي غیرت لره اجازت نه راکوي زه اوس په دې ایمان راوړم دا خلک به څه وایي زمونږ د پښتو غیرت دی که نه زمونږ د پښتو غیرت دی مړه وایي دا کروړ مې دې پسې نورې تاوان شي خو دا کار نه کومه زمونږ د پښتنو دا غیرت دی که نه ته به یو سړي ته په جرګه کې سوال کوي منت کوي دا به ورته ومو چې لکه ستا پکې پیدر دا کار ولې نه کوي مولي صاحب د پیدې نه زما دې پسې یو کروړ نورې تاوان شي خو نه یې کومه نه یې کومه ولې نه که اسما له غیرت دا اجازت نه راکوي نو هغه د هغې هغه د جاهلیت غیرت و د جاهلیت غیرت و وی ښه راته پته ده چې رښتینی پیغمبر دی رښتینی پیغمبر دی ایمان ولې نه راوړي مړه نه زه به دې خلکو سره سترګې څنګه مخامخ کوم چې زه په دې ایمان راوړم په دې ایمان راوړم بهرحال عباس رضی الله تعالی قایل نه کړو په دې خبره باندې په دې خبره قایل نه کړو چې ایمان راوړم سهار شو بیا ورسره عباس رضی الله تعالی ملګری دی وی راځه نبي علیه السلام خواله ځو خو چې څنګه را روان دی په نبي علیه السلام سترګې ولګېدې که نه د بې اختیاره وي اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ایمان یې راوړ ابو سفیان مسلمان شو چې مسلمان شو ابو سفیان عباس رضی الله عنه نبی علیه الصلاة والسلام تو فرمایل وی د الله پاک پیغمبره د ابو سفیان چې د مکې سردار دی مکې مشر پاتې شوی دی نو دته دا فخر لږ خوند ورکوي دا خوښوي چې ما تل که څه یو امتیازي غونته شان وی لکه ده دا خبرو سره لږه مینه ده نو دته یو غوښته غونته که ورکړي چې دی پرې خوشحاله شي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی څوک چې د ابو سفیان کور ته په مکه کې داخل شو هغه ته امن دی هغه ته څه دی امن دی دا ورته نبی علیه السلام یو عزت ورکړو که نه د ابو سفیان کور ته چې په مکه کې څوک داخل شو هغه ته امن دی هغه ته به موږ هېڅ نه وایو ابو سفیان ورته وایي د الله پاک پیغمبر زما کور خو دومره دی نه چې ټول خلک پکې داخل شي خو لږ کسان به داخل شي او نور به چېرته ځي نو نبی علیه السلام وفرمایل وی څوک چې حرم ته داخل شو هغه ته هم امن دی هغه ته به موږ څه نه وایو د الله پاک پیغمبر حرم خو هم دومره غټ نه دی ټولې مکې خلک خو پکې نه راځي ته پسې خلک داخل شي نو بیا دا نورو نبی علیه السلام وفرمایل وی چا چې په ځان پسې د خپل کور ور بند کړو هغه ته هم امن دی هغه ته هم څه دی هغه ته به هېڅوک نه وایي که ایمان راوړي او که نه راوړي خو چې په ځان پسې د کور ور بند کړو ده ته به څه